د امریکا او د ایران چې کم جنگ روان دی نو د هغې یو بم په پاکستان باندې هم راوغورځېدو چې د هغې لوډ په عوامو باندې راغی. په پیټرول او په ډیزلو کې چې دی په دې کې اضافه راغله، خو دا یوازې په پیټرول او په ډیزلو کې اضافه نه ده راغلې، په دې کې په نورو څیزونو باندې هم اضافه راغلې. په هغې باندې به بحث کوو، خو اول نمبر ده د پیټرولو ریټونه هم چې په هغې کې اضافه څومره راغله په پیټرولو او په ډیزلو کې 55 روپۍ چې دي په یو شي کې اضافه راوسته. په ډیزلو کې هم 55 روپۍ راوستله، په پیټرولو کې چې دا هم 55 روپۍ چې دا اضافه راوستله. اوس چې تاسو ته پیټرول میلاویږي نو تاسو ته میلاویږي په 321 روپۍ باندې چې دي تاسو ته به د پیټرول لیټر چې دی دا به میلاویږي. دغه شانتې د ډیزلو لیټر چې دی هغه به تاسو ته میلاویږي په 300 روپۍ باندې چې دی تاسو ته به د ډیزلو لیټر چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو دا یوازې پیټرول او ډیزل چې دی دا مې ګران نه شو، د دې سره چې دی نور هر څه به اوس هم ګران شي، لکه په کرایانو کې چې دی په دې کې به سره هم اضافه راشي، د خروسکو کم سامان چې راوړی کېږي په هغې کې به سره هم اضافه راشي. دغه شانتې پیټرول ډیزل چې په کومو فیکټرانو په دې کې استعمالیږي په هغه څیزونو کې چې دی د دې سره به اضافه راشي. پیټرول او ډیزل چې ګرانېږي نو د دې سره په 4.5 څیزونو کې چې دی په هغې کې اضافه راځي. نو دا لږه اضافه نه ده راغلې، دا 55 روپۍ چې دی اضافه راغلې ده او خپل وخت ته چې دی هم حکومت صبر ونه کړو. اوس هغه وایي چې دا د دې ټایم سره چې دی په دې کې اضافه راغلې ده، لکه اوس دا کمالات چې چلېږي نو د دې سره اضافه راغلې، که ریټونه راوغورځېدل نو د هغې سره چې دی موږ به بیا ریټ چې دی دا په ښکته راوړو. نو اوس ګورو چې دوی څنګه ریټ راوغورځېږي، د ټایم سره ریټ کمی که